بسم الله الرحمن الرحیم. غیر جان تاسو ته مخاطب یم. په نننی ویډیو کې تاسو ته د یو څو گزارشات پیش کوم چې د ما نه پاس په کمنټس کې او په همداسې پرسنل کې ما نه زما سټوډنټس او سمرګرو یاران دوستانو بعض همداسې کسانو ما نه دا معلومات کولو چې دا نگران سیټ اپ چې کوم په کې پی کې کې راغی دا دونه سموتلی طریقې سره ولې راغی او په پنجاب کې په دا مسله ولې جوړه ده. په دې باندې تاسو ته یو څو خبرې او څو گزارشات مخې ته اقدم. اعظم خان په بیروکریټو کې یو ښه نوم او په دې باندې دا د اکرم درانی صاحب د طرف نه دا نوم پیش شو او محمود خان دا منظور کړلو او په دې باندې نیګوسیشن وشلو. په هغې باندې د دوی اتفاق رای راله او بس هغه اوس د کې پی کې د نگران سیټ اپ وزیر اعلی شو او حلف یې موچت کو. دا ځکه وشوله چې دلته داسې مسله نشته لکه څنګه چې په پنجاب کې د مسلم لیگ نون والا مسله ده. الته مریم کې پاپا آنے والے ہیں نو د هغې دپاره چونکې ګراوند جوړول دي هغه ځای کې مزاحمت شته، دلته مزاحمت نشته. یو دویمه خبره دا ده چې دې ځای کې په کې پی کې کې پی ټی آی ته 2/3 میجارټي حاصل وه او که ستاسو په یاداشت کې راځي نو یو بیان راغلی د محمود خان چې د گورنر هلیکاپټر بمرانه په دې ځای کې کوز نشي. چې کله غلام علي دا بیان ورکړو چې د عمران خان هلیکاپټر به په گورنر هاوس کې کوز نشي نو بیا محمود خان د هغه په جواب کې دا هغه ویلو. دې کې څه داسې شکونه شته په آئین کې چې کله د گورنر په باره کې تحفظات و اظهار اسمبلی په 2/3 میجارټي باندې صدر ته ولیږي نو په هغې کې بیا د هغه د ریموف کولو مسله کیدی شي. دا آئین اجازت ورکوي چونکې دلته 2/3 میجارټي هغوی ته حاصله وه پی ټی آی ته نو په دې ځای کې ځکه دلته هغه شان مزاحمت نشته لکه څنګه چې هلته دی. اوس هلته مزاحمت ولې دی؟ نو هلته مزاحمت په دې دی چې پاکستان تحریک انصاف ته هلته هغه شان میجارټي حاصله نه وه. د هغوی ټوټل ایم پی ایس چې کوم هغه 175 د 10 چې مسلم لیگ کاف والا ورسره یوځای شو نو 185 جوړېدل او یو آزاد امیدوار چې کوم هغه ورسره یوځای شو نو 186 هغه ګولډن فګر بیا برابرېدو چونکې هغوی ته هغه ځای کې 2/3 میجارټي حاصل نه وه نو هغوی دغه شان یو ریفرنس چې کوم هغه موف کولی نه شو او نه دغه شان قدم اخیستی شو. هغه ځای کې اوس د ساجد نقوي دا نوم په ګردش کې دی چې یاره دا کیدی شي چې مشر حاجي صاحب هم غواړي هغه طرف نه موی منظوري شوې ده د هغه تعلقات وي د مشر حاجي صاحب سره هم دي او د زرداري سره هم دي. د په خپله په خپلو ټي وي چینل باندې ساجد نقوي په خپله 24 نیوز والا د هغې مالک دی او د سټي 41 چینل د هغې مالک دی. نو په دې رژیم چینج اپریشن کې موی د دم کردارو او دی وی په زرداري د فرنٹ مین په طور باندې د دا کردار ادا کړم دی. د نسبت چې کوم دی هغه دویم د چودري شجاعت سره د رشته دارۍ دی او د چودري سالک حسین چې د چودري شجاعت زوی دی دا د هغه سانډو دی نو یو خو پکې دغه پکې شامل دی رشته داري پکې شامل ده او دویم د پرویز الهي خورزه چې کومه ده هغه ساجد نقوي سره ناسته ده نو د دې رشته دارۍ د وجې هم دی زرداري سره دا تعلق هم دی نو هغوی وایي چې ساجد نقوي وشي بل د میډیا سره هم تعلق دی نو ډېر میډیا هاوسز چې کوم دي اوس ساجد نقوي لږ شانتي روچتوي لکه څنګه چې نجم سیټي هغوی روچت کړی نجم سیټي بیا نگران وزیر اعلی شو او بیا هغه د پی سی بي چیرمین هم شو نو دا همداسې مو بولې بیټې چې کوم وي هغه دا سیاستدانان رامخکې کوي او بیا ته مکه خپل کارونه اخلي چونکې هغوی پر روان سیټ اپ کې ځان لپاره یو سموت لاره کتل غواړي او هغوی په دې کې په الیکشن کې کامیابېدل غواړي. مریم نواز چونکې په 27 جنوري باندې یا په 29 جنوري باندې د هغې د راتلو امکانات دي او ورسره د میاں نواز شریف د راتلو امکانات هم دي چې یاره هغه هم کیدی شي چې فروری کې هغه هم راشي خو هغه چې کوم شرطونه وي مشر حاجي صاحب ته ایښي وو نو وی هغې کې پیلنی شرط دا و چې عمران خان به نااهله کوی. نو ما تاسو ته د دې خپل پلیټ فارم نه بار دا عرض کړی دی چې عمران خان به نااهل کیږي که هر څومره وخت دپارې که د نیم سیکنډ دپاره می او که د 3 میاشتو دپارې که د 2 میاشتو دپارې خو دی به نااهله کیږي. هغه اوس نه په خپلې پارټۍ کې هغه پیټرن ان چیف چې کومه عهده ده هغې هم انټروډیوس کړه په دې وجه باندې چې بیا به دی د خپلې پارټۍ هغه صدر هم پاتې نشي نو په دغې وجه باندې هغه د پیټرن ان چیف دغه راوستلو پکې نو دا هم د هغې هلې ځلې شروع دي او د هغې ته هم پته لګېدلې ده او د دې اشاره
اجاز الحق چې کوم د ضیاء الحق زوی دی چې هغه د اسټابلیشمنټ سره لکه په واک او اختیارمندو کې پاتې شوی دی او اوس یې مو سره تعلقات دي، نو هغه هم دا اشاره ورکړی چې کیدای شي چې عمران خان نااهلی شي. نو د هغه د نااهلي وی د نواز شریف په شرایطو کې پیله شرط دی، دویم د هغه استقبال، دریم د هغه کیسونه ختمېدل، څلورم چې هغه په کسټډي کې وانه غوښتلی شي او هغه جیل ته منتقل نشي، پنځم چې هغه الیکشن کمپین چې کوم دی په خپله په ازادانه طریقې سره وچلی. نو دا شرایط هغه سره شوي دي او دا به کیدای شي چې وي پوره کوي د فروری پورې به دغه پکچر مونږ ته کلیر شي او دا خبرې به بیا مونږ ته واضح شي چې یاره مریم کې پاپا آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، او هغه به الله راځي چې کله هغه ته دا ټول ګراوندز ملاویږي او دا په حق صورت کې کیږي چې کله د پنجاب کې نگران سیټ اپ د هغوی د طبیعت وي، چې کله د هغوی د طبیعت وي نو لاهور کې به د هغه استقبال هم کیږي، هغه په اوږو باندې رایونډ تم ځي او دا هغه ته به د سیرو او د ګلونو انبار هم لګي، دا هر څه به کیږي، خو چې کله نگران سیټ اپ د دوی د طبیعت وي. دویم په الیکشن کې د دان لیکولو دپاره هم دا ضروری دی چې ستا په نگران سیټ اپ کې خپل کسان ویني چې هغه تا سره بیا مدد وکړي. نو نگران سیټ اپ کې به دوی داسې کسان ساتي په دقې وجه باندې به هغوی بیا کامیابیږي، ځکه چې د روان وخت چې کم سیناریو مونږ ته ښکاري او دا اوس چې مونږ کم منډیټ ګورو چې دا کم سرویس کیږي او د پی ټی آی چې کم سروې ریپورټس کې کم ریشو را روانه ده هغه د 50 نه ابو ده، چې کله په سرویس کې 50 نه ابو وي نو بیا د الیکشن کمیشن په مطابق باندې د هغې د ووټ ریشو کم از کم 38 39 40 41 % کې بیا د هغوی ریشو راځي، چونکې هغوی هم په دې خبره باندې پوهې دي. بل مسلم لیگ نون تتر بتر شو یا کېدو والا دی یا شو، ځکه چې خاقان عباسي په خپل پلیټ فارم باندې لګیا دی، مفتح اسماعیل په خپل پلیټ فارم لګیا دی، چودھری نثار په خپل پلیټ فارم لګیا دی، ټول پکې څه نه څه ایم هغه ځان ته راوستل غواړي او پر روان سیټ اپ کې هغوی ځان لپاره د ځای جوړولو یا د یو نوې پارټۍ یا د یو پریشر ګروپ یا یو نظریاتي ګروپ په شکل باندې به هغوی راښکاره کیږي او دا په دقې وجه باندې چې ټول اختیارات شریف فیملی ځان سره وساتله او په دې باندې به هغوی ته دا مسلې مخکې راځي او کیدای شي چې دا مسلې دوی ته په الیکشن کې راشي او دا مریم نواز د راتګ اصل مقصد هم دقه دی چې یاره پارټي واپس کنټرول کړي، خو پارټي به اوس د دوی په کنټرول کې ځکه نه راځي چې مریم نواز په خپله د پارټۍ د ډیرو خبرو او د ډیرو کارونو خبر هم نه ده او نه هغه د دې خبرو اندازه لګولی شي، ځکه چې هغه پیراشوټ باندې راغلی ده او چې کله په پیراشوټ باندې راشي نو د هغې فیصلې بیا هغه شانتي نه وي لکه څنګه چې کم د ګراوند نه راغلي وي او د ګراوند ریالیټیز نه خبر وي او هغه بیا مخې ته خلکو ته راځي. نو د دې په مقابله کې چې کم زاړه کسان دي لکه صاد رفیق شو، خاقان عباسی شو، خواجه آصف شو، دا کسان چې کومو دا سیریس کسانو، ملک تنویر شو، دا کسان چې کومو دا سیریس کسانو او د دوی د سیاست هغه سمجھ بوج د دې نه زیات دی، چونکې د شریف فیملی دپاره دا خبرې اهمیت نه لري، په دقې وجه باندې یې پارټي ځان نه غرق او تباه کړله. یو داسې پارټي چې د مشرف په وخت کې یو دغه نه و ختمه کړی، ډکټیټر نه و ختمه کړی، هغه په خوشحاله باندې په زرداري باندې او په مشر رجي صاحب دی باندې یې تباه و برباد کړله. را روان وخت کې به انشاءالله بیا په دې موضوعاتو باندې تاسو په مخامخ باندې حاضرېږم. د لوی الله په امان خوشحاله او بریالي اوسئ.